मेरे यारों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा. जियो. انشاءالله ملګری چې څنګه مخکې وم دغسې اوس هم د خپل ځان به ګڼه کوم خو تا به د جیل نه راازادوم. هر څه چې اورې زما ملګری وي او یې به غلطي د هر انسان نه کېږي، د هر انسان نه غلطي کېږي. برې منم. نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. عزتمندو تاسو د کس ویډیو کتله چې دا د حسنین مرګری دی. دا و چې تا ځانم ولا غاڼه کومه خو تا د جیل نه راخلاصومه. حسنین هو تر اوسه پورې لا پولیس والا په جیل کې بندي کړی دی. لا کیس روان دی. د کلی خلکم ولا راضي او د کور والو خلکو سه کلی ګوان ډیر مدد وکړلو، ډیر تعاون ور سره وکړلو. د کلی مشران هم دوی ته وای چې حسنین تاسو بری کړي. امستاسو کور کې دا یو سر و دا یو تن و چې دا به کلی غټ دی او ځوان زلمی دی. کو تاسو دا د جیل نه راخلاص کړو نو ستاسو کور حالت هم ډیر زیات خراب دی او مور غریبه هم دا سیده هغه هم ډیره زیاته بیماره ده او ډیر زیاته خرچه پې کیږي. ځکه چې هغه حسنین چې ویشتې ده تر اوسه پورې زیلا راغلی نه ده، ډیره زیاته وینه تېتلې ده. نو باید چې دا کلی والا دې راټول شي او یو تنظیم جوړ کړي او د حسنین پسې دې تاڼې ته لاړ شي. هلته پولیس والا ته ووایي چې مهرباني وکړئ حسنین ته بری ورکړئ، دا راخلاص کړئ، ځکه چې د حسنین د کور کې څه داسې غټ کس نشته دی چې دوی دپاره ګټه وټه وکړي او دوی لا څه سودا مودا راوړي. ځکه انسان د انسان نه غلطي کیږي. اوس باید چې د حسنین راخلاص شي، ځکه چې مور یې ویلي دي چې حسنین ته څه مه وایئ، ما بخلی دی، تاسو ورته هېڅ مه وایئ. چې مور ورته معافي کوي نو دې کې د پولیس والا او د نورو خلکو هېڅ کار نشته دی. خو باید چې حسنین له دې ترغیب ورکړي چې آینده دپاره بل داسې غلط اقدام وانخلي، ځکه چې ډېر زیات غلط او ظلم جبر دې کړی دی. بیا داسې کار ونه کړي او کم لوپران ملګري چې دي هغوی نه ډډه وکړه، هغوی سره ګرځامه. دا دې ورته ښه په تاکید او په زور په ژبه تاکید سره دې ورته ووایي چې داسې لوپرانو ملګرو نه دې ډډه وکړه.